وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی د شادوګانو په باره کې. وای بعض خلک وایي چې دا پخوا انسانانو دا بې ځایه خبره ده، بلکې د داود علیه السلام قوم چې کله هغوی د حرامو دپاره حیلې جوړې کړې، نو بیا الله پاک د هغې نه شادوګان جوړ کړل. خو هغه شادوګان 3 ورځو پورې وو، بیا الله پاک هلاک کړل. نو دغه شادوګان چې نن سبا په دنیا کې موجود دي، نو دا هغه شادوګان نه دي او نه د هغې نسل دی چې کوم انسانان شادوګان شوي وو، بلکې دا یو جدا مخلوق دی چې الله پیدا کړی دی. یو بل سوال کړی دی، وایي زوی د پلار دپاره په نکاح کې وکیل جوړېدی شي او جوړېدی شي. وکیل خو صرف د یو ضرورت دپاره وي چې صرف د هغه د طرف نه وکالت وکړي، بس که هغه پلار د زوی د طرف نه یا زوی د پلار د طرف نه یا ورور د ورور د طرف نه یا پردی سړی، ټول جایز دی. بل سوال کړی دی قبرستان، نو قبرستان چې هغې باندې 40 کاله تیر شي، نو بیا په هغې باندې که سړی آبادي کوي، مثلا که هغه وقف وي، نو په هغې باندې مسجد جوړول یا یو دینی اداره پې جوړول دا جایز دی. او بل سوال کړی دی وروځې د زنانه که هغه غټې شوي، نو خپل حالت ته راوستل دا جایز دی، خو لیکن هغه ویښته ویستل یا مثلا هغه نری کول دا ناروا دی. او حدیث مبارک کې داسې خلکو باندې داسې زنانو باندې لعنت راغلی دی. خو که ډېرې غټې شوي، نو خپل مناسب حالت ته راوستل دا جایز دی. یو بل سوال کړی دی چې یو ملګری دی، هغه وایي چې ما یو کس سره بیعت کړی و، او هغه وخت کې د بیعت په خبرو داسې ډېر پوهېدم هم نه، او بیا چې معلومات مې وکړو نو هغه صرف قاري و. نو بیعت چې کوې نو داسې عالم سره یې کوه، داسې چې هغه عالم وي، با عمله وي، او کامل او مکمل د سنتو تابع وي، او خلکو ته هم دعوت ورکوي د سنتو د تابعدارۍ، او په نسبت د اهل دنیاو یعنی د مالدار خلکو په نسبت باندې د دیندار خلکو سره زیات تعلقات وي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی چې یو کس په چینه کې وي او بل کس پاکستان کې دی، هغه ته ووایي چې ما ته دغه پلانی مال راوړه، زه به بیا دلته تا ته مثلا دومره ګټه درکم. نو که چېرته داسې چې دا کس په خپلو پیسو باندې واخلي او خپله خرچه پې وکړي او بیا دلته راورسوي، نو دا خو د خپل مال دی، دلته بیا د بل چا ته ورکوي، دا چا چې ورته ویلي دي، او هغه نه مثلا معینه منافع اخلي، 15% یا 20% ګټه ورنه اخلي، نو دا جایز ده شرعاً، دې کې خبره نشته. دا بل کلیپ کې تاسو نور وضاحت هم کړی دی، نو جواب هم دغه دی چې دا جایز دی. البته که پیسې د دغه غوښتونکي چې څوک دا مال غواړي، نو بیا دغه صورت کې که دی فیصدي ورته مقرر کړي، نو دا جایز نه ده، ځکه مال د دې کس دی. دې وخت کې بیا کمیشن جایز دی، چې مثلا پیسې د دې غوښتونکي دي، ورته وایي چې ما ته مال واخله او زه به تا ته دومره کمیشن درکم، نو دا بیا جایز دی. یو بل سوال کړی دی، وایي بعضې خلک وایي چې کم کس وفات شي، نو 3 ورځې د هغه روح دې کور ته راځي، دا بې ځایه خبره ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی چې د یو زرګر نه یو کس سره زر اخیستی و او هغه وخت کې دوکه کړې وه. نو ګورې مسله دا ده، مخکې ما د دې وضاحت پوره هغې ته کړی و چې کله یو کس د چا نه یو شی واخلي او بیا په هغې کې عیب ورته معلوم شي، یا خو به داسې چې سره د عیب نه به په ټولو پیسو باندې اخلي، او یا دا چې واپس کوي نو په پوره پیسو باندې به واپس کوي.
دا جایز نه دي چې دا ورته وایي چې یاره ماته د نقصان پیسې راکړه او سونه زما، او یادای چې دا ورته وایي چې زه واپس تا ته درکوم خو موجوده چې کوم ریټ دی نو د هغې مطابق به یې راکړي. البته دی داسې کوی شي چې دغه سونه د دې مالک دی او د پیسو مالک هغه دکاندار دی. دی دا کوی شي چې دغه سونه واپس په هغه باندې خرڅه کړي، که د نن ورځې د ریټ مطابق په خرڅوي نو خرڅوی شي. او د دویم سوال جواب دا دی چې ګورئ که چېرې دی واپس کوي نو په کم ریټ باندې چې اخستی په هماغه ریټ باندې به واپس کوي، کمای زیاتی جایز نه دی. او که دی په خرڅوي او د نن ورځې مطابق ریټ باندې هغه ته اخلي نو فبها ډېره ښه ده، اخستی شي. پاتې شو دا چې دی ورته وایي چې ما ته به مثلا زه دا واپس کوم تا ته دې کې د ما سره دوکه کړې ده، ما ته به صحیح سونه جوړی. او دغه صورت کې هغه ورته سونه جوړه کړي، بیا هغې نه پس د ده ورور د دغه سونې مالک شو چې دا کوم ورور ته دا اخیستې ده، ورور یې د سونې مالک شو. بیا یې که دی په بازار کې خرڅوي او هغه زیاتي پیسې د ته ورور ورکوي نو ورکوی شي، هغه اختیار لري. او که هغه نه ورکوي ورته نو دی په پټه باندې اخلي نو هم نه شي اخیستی، یا هغه ته وایي چې زیاتي پیسې زما دي تا ته زه خپلې پیسې در کوم، بیا هم جایز نه دي، ځکه د ده حیثیت د وکیل دی او وکیل چې دی ځان ته منافع نه شي اخیستی. یو بل سوال کړی دی په لوسپیکر باندې ترجمه کول. نو مخکې ما چې کومه مسله بیان کړې وه نو هغه د تلاوت په باره کې وه. پاتې شو ترجمه. نو ترجمه په هغې کې خلکو ته ډېره فایده وي، یا مثلا دا غځای خلک مطالبه کوي او یا اکثر خلک هغې ته غوږ نیسي، نو بیا ډېره ښه ده چې لوسپیکر باندې ترجمه وشي. خو که چېرته داسې چې اکثر خلک وایي چې دا لوسپیکر دی محدود استعمال شي، موږ ته تکلیف رسیږي دی باندې، او یا مثلا دا وایي چې دغه ترجمه چې څومره کسان ناست دي باید هغې ته وشي او عام خلک هغې ته غوږ نه نیسي، نو بیا دغه صورت کې اوچت لوسپیکر نه دی پکار. اگر که بعضې خلک مطالبه کوي، نو که چېرته زیات خلک هغې مخالف وي د اوچت لوسپیکر، نو بیا به لوسپیکر اوچت نه استعمالوي. بل سوال کړی دی، وایي بعضې خلک دا وایي چې درود شریف په ولاړه باندې ښه نه دی، دا بېادبي ده، دا بې ځایه خبره ده او دا د بریلیانو دا خبره د ځان نه کړې ده. بلکې درود شریفي یا نور ذکر اذکاري یا تلاوت د قرآن کریمي په روانه په ناسته په هر حالت کې جایز ده، په حالت د قیام کې هم جایز ده، او په لاره باندې سړی رواني نو هم ذکر اذکار کوی شي، درود شریف ویلی شي، تلاوت د قرآن کریم کوی شي، دې کې هیڅ قسمه بېادبي نشته ده او شرعاً جایز ده بالکل. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی د بدن نه ویښته لرې کول، مثلا د لاسونو یا د خپو ویښتان لرې کول، د دې څه حکم دی؟ نو دا جایز دی که یو سړی ویښتان لرې کوي د لاسونو یا د خپو یا د سینې نه، لیکن ځان نه به سړی مخنث نه جوړي، یعنی نرخزی به څوک ځان نه جوړي، نور نفس جواز شته دی. او پاتې شو زنانه، نو زنانه خو یې لرې کوی شي، هغې دپاره څه پابندي نشته دی. سړی دپاره هم جایز دی خو لیکن بهتر نه دی. سوال کړی د توتکر کې باره کې چې دا حلاله ده که حرامه ده؟ نو حلاله ده. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی، وایي زموږ څه ملګري دي هغې فلیټ کې یو کمره نیولې ده، نو ایسی لګوي او د فلیټ چې کوم مالک دی نو هغه بجلی والا ته پیسې ورکوي، نو بل کم راځي. او په دې خو به موږ نه ګناهګار یو. تاسو داسې ځای کې مه اوسېږئ چې کوم ځای کې غلا کېږي او تاسو هلته اوسېږئ، نو تاسو هم بیا په دې ګناه کې شریکېږئ. د دې متبادل بل ځای وګورئ.